د دې نه د اسمان فرشتې دا هم یریږي. د الله رب العزت سره د علمه د اسرائیل علیه السلام نه تپوس وکړ وایي أين ضحكت وأين بكيت وأين فزحت. وایي ای اسرائیله تا چېرته جړلي دي، تا چېرته خندلي دي او ته چېرته یېرېدلی په خپله زندګۍ کې. و اسرائیل علیه السلام وویل چې الله یا الله او یو پیره ضحکت مرن، یا الله یو پیره مې ډېر زیات وخندل. دغه رنګې وبکیت مرن، یا الله یو پیره مې ډېر زیات وجړل. او دغه رنګې وفزحت مرن، یا الله یو پیره ډېر زیات وویرېدم، ګبراو شومه. الله سره د علمه تپوس کوي وایي ای اسرائیله علیه السلام أين ضحکت وأين بکیت وأين فزحت. اسرائیل علیه السلام ته فرمایي یا الله تا راته حکم وکړه چې لاړ شه هغه فلانی انسان چې په بازار کې ولاړ دی د هغې نه سا قبض که هغه پسې لاړ شه. وایي یا الله زه ستا د حکم مطابق هغه انسان پسې لاړم. هغه خواله چې زه ورلم ټیم یې کم و، ټیم یې پوره شوی و. هغه د چمیار خواته ولاړو سپړې خپلې جوړولې. وایي چمیار ته دا کس وایي چې ای چمیاره زه تاله دا سپړې در کوم خو دا مضبوطې وګنډه. تا ما له په روز کال یې ګنډلې وي، یو کال یې وکړ. دا پیر یې مضبوطې وګنډه چې یو کال 2 کاله دا پیر غواړي. اسرائیل علیه السلام فرمایي یا الله ما په دغه وخت کې وخندل چې زه په سر باندې ولاړ یم، دا دې روح کې قبض کوم. او دا وایي چې ما له څپلۍ دومره مضبوطې وګنډه چې 2 کاله واړه. دا زموږ زندګي ده. مرګ دا بالکل اچانک راځي. دنیا ته راتله په ترتیب باندې دي، خو تله د دنیا نه بې ترتیبه دي. نو دنیا کې به هر ټیم د داسې اوسېږي چې ګویا ماله نن مرګ راځي، ماله په دې منټ کې مرګ راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسله باندې چې زه ناست یم مسله باندې لمونځ کوم چې یو طرف ته سلام وګرځوم، نو زما دومره یقین نه چې زه به دې بل طرف ته سلام وګرځوم. زما دومره په دې خپله زندګۍ باندې او په دې دنیا باندې یقین نشته. نو ته به په دنیا کې داسې زندګي تیرې چې د الله د رولزو موافق، د الله د قانون موافق په دنیا کې زندګي ده. تعالی انسان شاه ولی الله رحمه الله تعالی لیکلي دي 3 قسمه خلک دا په دنیا کې زندګي تیرې. یو قسم خلک دا زناور دي، خرونم بدتره دي، بل هم اضل. قرآن کې الله فرمایي د خرونم بدتره زندګي تیرې. یو قسم انسان دی او بل قسم اعلی ترین انسان چې کوم دپاره الله دنیا ته مونږ رالیږلي وو، دا هغه انسان دی. هغه فرمایي دا څوک دي؟ یو هغه خلک دی چې په دنیا کې اوسېږي خو د خپلې خېټې غم کوي، نه د ښځې غم شته، نه د خپل خاندان د فیملي غم نشته، خو چې څه په دنیا کې بس دی خوري لکه څنګه چې زناوري په خپله خور کې خوراک وکړي که په بل ځای کې وکړي. نو دا قسم خلک خو دا لا اله الا الله ونه وایي، که دا ډېر اعلی ترین کس ځان ته ونه وایي. شاه ولی الله صاحب فرمایي بل هم اضل، دا د زناور نه بدتر دی. او دا قسم خلک په دنیا کې شاه ولی الله رحمه الله فرمایي دا یو کم لساته، بلکې هغه فرمایي د 91% خلک دا په دنیا کې داسې دي. دویم قسم خلک دا هغه دی چې دا د خپل ځان سوچ کوي، د خپل خاندان سوچ کوي، لږ معمولي انتي غټ ذهني. دا انسان دی خو اعلی ترین انسان نه دی. او دا په دنیا کې 5% خلک دی. 2% خلک دا هغه دی چې د ځان سوچ هم کوي، د امت مسلمه سوچ هم کوي چې زه الله دنیا ته رالیږلی، زه د خپل قوم دپاره الله نیم رالیږلی، زه الله د خپل کلي دپاره نیم رالیږلی، زه الله د تمام امت مسلمه دپاره رالیږلی، زه به د تمام د خلکو خدمت کوم. دا شاه ولی الله صاحب فرمایي دا انسان دی. او زمونږ ذهن څنګه تاسو سوچ وکړئ چې موږ په کومو خلکو کې راځو. ټول خلک په دې کې دي چې زه یې وخورم بل دې مړ شي، چې زه یې وخورم ګاونډي ته یو لس پرې تکلیف وي. دا زمونږ ذهن دی. نو داسې کس په باره کې الله قرآن کې فرمایي بل هم اضل، د زناور نه دا بدتر دی. دغه رنګې اسرائیل علیه السلام ته فرمایي یا الله یو هغه کس دی چې ما په سر زه ولاړ وم، ما ترې روح قبض کاوه او دې ویې ما له سپلۍ جوړې کړه چې 2 کاله وشي. نو یا الله ما ډېر زیات وخندل چې دې قمقل ته وګوره، دې نادان انسان ته وګوره، یو منټ پاتې دی روح دې قبض کېږي او دا وایي ما له سپلۍ وګنډه، ما له دا وکړه، ما له هغه وکړه. نو یا الله ما ډېر وخندل. الله ته فرمایي په کوم ځای کې دی أين بکیت، کوم ځای کې دې وژړل. اسرائیل علیه السلام ته فرمایي یا الله تا ما ته حکم وکړه چې لاړ شه په غره کې پلانۍ زنانه ده، خشاک پسې تلې ده، ډک پسې تلې ده، لاړ چې د هغې نه ساه واخله. و یا الله چې زه کله لاړم د هغه زنانه نه ما ساه اخسته،
د هغه زنانه په خېټه باندې بچی و. هغه زنانه په خېټه باندې بچی و، غره ته تللې وه، په غره کې هېڅوک نه و. په دې زنانه نه چې کله زه ورنږدې شوم ما ترې ساه قبض کاوه، نو په دې زنانه باندې د بچي چې کوم کېدو تړ دی هغه پرې رالی. یا الله سخته وه پرې تکلیف وته. یا الله یو طرف ته ستا حکم و، بل طرف ته هغه زنانه چغې او سورې وارې، هېڅوک یې پاته نه و. ما د هغه زنانه نه روح قبض کړ. هغه ماشوم ته په غره کې هغه شان ته تنها پاتې شه. یا الله وایي ما ډېر زیات وژړل چې ګوره زنانه تې وفات شوه. یا الله زم تې درلم، هېڅوک په غره کې نه ماشوم دغه شان پاتې شه. یا الله په دغه ځای کې ما ډېر زیات وژړل. الله ته فرمایي این فزحت، ویرېدې په کوم ځای کې. اسرائیل علیه السلام ته فرمایي هغه ډیوټي ده چې هغه د خلکو نه روح قبض کوي. وایي تا راته ووایي چې لا چې د پلاني عالم نه روح قبض کړه. وایي چې زه کله لاړم ما د پلاني عالم نه روح قبض کړه، چې زه کله دروازې له رالم یا الله د کور نه یوه شغله راووته. دې شغلې زه ووالم یا الله ډېر جدا یې ګزار کړم. زه ډېر زیات سخت ویرېدم چې دا کوم حالت په ما باندې راغلی. الله رب العزت ته فرمایي ای اسرائیله تا ته پته شته چې دا عالم څوک دی؟ اسرائیل علیه السلام ته فرمایي یا الله ما ته خو پته نه شي دا به څوک وي؟ الله رب العزت ته فرمایي وایي ای اسرائیله دا هغه ماشوم دی چې په غره کې تا د هغه ښځې نه روح قبض کړه، ماشوم پاتې شه، ما د هغې تربیت وکړه، مې ته لوی عالم جوړ کړی دی. دا